بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د منیر شاکر صاحب یو بل ویډیو تاسو ته د ښه عمل او د بد عمل په باره کې تاسو ته پیش کوم. انشاءالله چې ستاسو به ډېره خوښه شي. د ډېر ښکلې ویډیوګانې دي او انشاءالله چې دا سلسله به جاري او د یو څو ورځې خو ما ویډیو نه و اپلوډ کړی ولې چې زه ټیک شانته نه وم، بیمار وم. نن ما وی ورګه یو ویډیو تاسو ته اپلوډ کوم، نو وخت نه ضایع کوو او تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا په دې باندې تبصره وکړئ چې دا څنګه ده، تاسو په دې باره کې څه وایئ. زه ویډیو وګورم. فلنذيقن الذين كفروا نور وبچکو منگا کافرانو تا عذابا شديدا عذاب سخت ولنجزينهم او سزا بور کدویتا اسوأ الذي دبدو حقو عملون کانو یعملون چی دوی کول. اللہ فرمائی چی دوی کم عملون دیر بد عملون دا اسوأ ای ورطا پا دی وجہ ہوئی چی بعضی نیکے پا نظر رازی دیر وڑی وڑی خو هغه نیکه چې کله د هغې نیکیو فواید وګورئ که نه نو هغه ډېر عظیم شی وي. بعضې بدۍ ښکاري وړې، خو که تا خیال کړي بعضې بد داسې دي، بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه خراب اثرات لري. لکه مثال په طور باندې دنیا کې اول چې چا مړی کړی دی قابیل، نو دا قتل دومره غټه ګناه نه ده لکه څومره چې د دې هغه خراب نتایج، لکه قتل خو په ځان کې یو قتل دی، سړی دې مړ که خبره ختم. خو چې کله تا دا قتل بنیاد کې خو د ټولو نه اول دی په دنیا کې قتل وکړو، دا قتل رواج دی جوړ کړ، نو په دنیا کې چې څومره قتلونه کېږي برخه یې تا ته ملاویږي، ځکه چې د دغه شیز بنیاد تا یې کړی دی. لکه د بعضې ګناهونه دي چا 12 جوړ کړی دی، کم رسیم چې دا بنیاد یې ښی دی چې دین ته رنګ بدل ورکړی دی. دین خو دې ته نه وایي چې ته ګډېږه یا تقریرونه کوه یا جلسه دین نه دی. دا ملایان چې کومې جلسې کوي خلکو نه پیسې راخلي او بیا وایي چې دا ثواب به دې وشي، دا ګټ لګوي. جلسو کی ثوابونه نه، دا دین دی. مولا چې کوم بیان کوي دا دین نه دی چې د تشکلوج تقریرونه کوي. دین دا دی چې د په دې خپل بیان عمل کوي. خبره پوهېږي؟ تش ویل تش خبرې، لکه مثال په طور باندې کله چې سړی نوی عاشقي که نه، دا دنیوي خلک بیا هغه ځان سره ټاپې وایي چې دیدن د سر په بدله دی او یا به سر وخورې یا به وکړي دیدنونه. اوس دا خو تشه ډوزه ده وایي رښتیا، نو دی رښتیا پې سر ورکوي. دین دا سر ورکولو ته وایي، دا تشه ډوزو ته نه وایي. د بڼو په څوکو څوکو ستا تر کلي پورې راغلم او جانانه ته که زما لارې ته راغلې او زه به په باڼو باندې درته لار جارو کومه. اوس دا ډوزې دي. او ته چې راځې او ما به تا له کرلي وي ګلونه، نو اوس رښتیا یې له کري چې هغه را روانې دی به پټي سره به یي نه. یاره جي که ستا دیدن باندې مې سر ځي که نه، ته به وګورې ما، خو چې پلار یې غږ وکړي خدای راستي ته د منډې وګورې. نو دا اصل کې کم عمل چې دی دا کار دی. وایي نه خو بله شی خلک وي، څوک وایي چې زه سر ورکوم، څوک وایي چې زه مال ورکوم، څوک وایي چې زه به دنیا ویمم. نو دین ویلې کېږي په قرآن باندې عمل کولو ته. الله تعالی دین موږ ته قانون را لېږلی دی چې ته د انسانیت سره ښه وکړه، بد مه کوه. خلکو ته سهولتونه جوړ کړه، خلکو سره امداد وکړه، د چا په غم کې شریک شه، د چا پرده پټه کړه، د چا حیا وساته، د چا مرګ شوی دی هغه له تسلي ورکړه، هغه سره کښېنه، د هغه غم غلط کړه، د چا ښځه مړه شوه ته هغه ته مثال که لور دې شته دی لور وله ورکړه، که خور دې شته خور وله ورکړه، که پیسې در سره شته دي واده وله وکړه، که یوه ښځه کونډه شوه
ته د هغې بچي وساته، ته هغه ته د پلار اسره جوړه شه چې یاره د دوی پلار مړ دی، اوس به د بچي یتیمان یو، د ښځې کونډه ده که د ښځې بل خاوند کوي، ښه رشته وله وګوره او ښه په حیا او په باوقاره ځای کې وله دا ورکه او د بچو دا دین دی. اوس دا دین چې یو سړی بعضې داسې کار وکړي چې هغه دین نه خلق واړوي، یاره پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی 12 د رضی په دې ورځ خوشحالي کوو، دا خو دین نه دی. داسې خو نوح علیه السلام هم په ورځ پیدا شوی دی، موږ د معلومو کوز په کاږي ګډي. ما تاسو ته ویلي وو چې په کال کې 365 ورځې دي، 365 365 ورځې دي، او زموږ پیغمبران 1,40,000 2.5 لکه زموږ پیغمبران. نو دا چې ته په دې 265 دن باندې تقسیم کړي، یوه ورځ کې څو پیغمبران راځي؟ 40 پیغمبران راځي. ستا پلار به دا پوره کړي. 1,44,000 صحابه دي. بس بیا خو به سهار نه ګډېږي تر بېګا پورې، هر منټ کې به اواز کوي چې پلانی پیدا شي. هلکه دا دین نه دی. زما پلار کله پیدا و، زما مور کله پیدا و، الله څه پیدا برت دی، دا خلک چې برت دی یاره جي زما د پیدایش ورځ ده. که خیال کړي خلک خپله د پیدایش ورځ مناوي، دا ټول کارونه هغه چا رایج کړي دي چې کم خلک دا وایي چې دا خلک په دې خبرو اموخته شي چې اصل کار دی نه هیر شي. نو چا چې دا څیزونه د دغو ګناهونو د دغو غلطو چارو چا بنیاد ایښی دی، دی خو به وایي د کلي والا خلک به وایي چې یاره جي بس دا وړه غونې ګناه یې کړې وړې څه چلې کولو، یاره بس دا واده کې به یې نکریزي، دې کلي کې د ده نه مخکې نکروزو راوړل نه او دی چې راغی بس دا نکروزو رواج یې ګډ کړ. او دی به م وایي چې یاره ما صرف دا یوه غلطي کړې ده چې په ورمړو کې د نکروزو رواج نه و، خو زه چې راغلم ما دا رواج ګډ کړ، بس دغه ګناه مې کړې ده. دی به دغه وایي په ورځ د قیامت باندې چې کله دی دې ګناه ته وګوري، نو دی چې کله نه مړ شوی دی، دی چې کله نه مړ شوی دی، دا ورمړ خو نن نه دی آباد کنه، او دا خو به د ده مرګ سره خو مري نه کنه، ده به بالفرض والمحال نن نه 10 کاله مخکې دا ایجاد کړي دي، دی به مړ شي. دا رواج به په دې ورمړو کې چلیږي، ورمړو نه به دا رواج بل خوا لاړ شي، بل خوا به لاړ شي. 100,000 کاله پس قیامت راغی، نو چې دی کله صرف دا 12 یا د نکروزو رواج هلته قیامت کې وګوري، د احد غره نه غټه به دا ګناه کړه. څومره غټه څنګه ده، تا نه وروسته په دې خلکو عمل کړی دی، بیا په هغې عمل شوی دی، بیا بل خوا تللی دی، بیا بل یو کار چې تا رواج کړی دی په کور کې یا په کلي کې یا په خاندان کې، دا تا نه وروسته 10,000 کاله دا چلیږي، دا غټېږي. نو الله به په ورځ د قیامت د دوی د بدو چارو ګناهونو چې کله دوی ته جزا او بدله وښیي، دی به عقل او دقسې به بعضې نیکۍ وي، د به دومره غونې نیکي کړي، هغه نیکي به بیا وروستو غټه شوي به وي، نو دی به حیران شي. نو الله فرمایي ولنجزینهم، او سزا به ورکو موږ دوی ته اسوأ الذي د بدو هغو عملونو کانو یعملون چې دوی کول. ذلک جزاء اعداء الله، دا سزا د دشمنانو د الله دا څه شی سزا ده؟ النار اور، لهم فیها دوی ته به په هغې کې دارالخلد کور د همیشګرۍ به وي. دی چې کوم جهنم ته ننوځي نو هغه به د همیشګرۍ کور وي، هغې کې بیا دا نه ده چې 10,000 کاله 15 نه بس بیا به پکې وي. جزاء بما کانو، د سزا په طور، جزاء د سزا په طور بما کانو، په سبب د دې چې هغوی وو بې آیاتنا زموږ د آیاتونو نه یجحدون انکار یې کو. الله تعالی فرمایي چې دا سزا به ورته میلاویږي د آیاتونو نه د انکار په وجه، قرآن ته غوږ نه کېښودو په وجه، قرآن ته نه کېناستو په وجه. یو سړی ټوله ورځ کار کوي، ماښام ته درس قرآن ته ځان نه رسوي، غم ورسره نشته، او که چېرې روزګاري وي منډی کې کار وي، نو بیا د ماسخوتن نه چې څوک یې کینوي چې رضا ګپ لګو دی ودي چې نه جي زه اوسګار نه یم، زه بیا سهار وختي پاڅم. دی بېګنی وختي وده کېږي د سهار کار د وختي اوچتېدو دپاره، خو که دی ټوله ورځ کار وکړي د ماښام دی 15 منټه مخکې چوټي نه کوي چې دی قرآن ته کېږي.
نو دغه خلکو سره الله څه کوي؟ دا خو وړه ګناه خو نه ده کنه، خو ډېره غټه ګناه ده. ځکه چې مثال ته نه کینې نو زوی به دې سبا نه کیني، نوسی به دې سبا نه کیني، کړوسی به دې نه کیني. ځکه چې ته څنګه ګمراه یې دقسې به ستا اولاد ګمراه یي، او دا ګمراهي به تا ته غټېږي. ستا په خاندان کې به دا کوپر روان وي، یاره زمونږ پلار هم دې شیانو سره تعلق نه ساتلو، هغه هم نه ساتي. حاجي نو تاسو هو ویډیو وکړه، اوس د دې باره کې تاسو څه رایه ده مهرباني وایي په کومنټ کې ماته ولیکئ چې دا ویډیو به تاسو څنګه ولګېده، آیا تاسو د سره اتفاق کوئ که اختلاف کوئ، او دا ویډیو به تاسو څنګه ولګېده. انشاءالله د دې نه پس نورې ویډیوګانې به زه اپلوډ کوم، او بس اوس اجازت راکړئ. د خدای په امان.